पंच पिरियान मोछिड़ा श्री कबीरती ګرځي او دا په دې باندې دا مقام حیات دی دی وایي چې څوک د دې قایل دی که نه چې دا مړې قبرونه نه وځي وایي دا د شیاګانو عقیده ده یو طرف ته باباجي صاحب دی بل طرف ته مقام حیات دواړه ستا مشران دي یو مشر دی یو څه وایي بل مشر دی بل څه انصاف یې اوس پتا دی تباین دا کوم علاقې چې د مولوي صاحب محترم تا وایي چې دا یو ځای نه راځي حالانکې دا بالکل یو ځای راتلی شي زه به ستا د اعتراض جواب دا په پښتو کې ورکړم چې دغه خلک هم پوه شي او ته به هم پوه شي مولوي صاحب محترم اول خو دا خبره یاد ولره مولوي صاحب محترم چې برزخ څه ته ویلی شي د دې وضاحت به ته ماته وکړي صحیح ده وضاحت به ته راته وکړي چې برزخ څه ته ویلی شي بیا مولوي صاحب محترم تا دا وایي چې دغه عین او متاع دا یو ځای راتلی نه شي دې کې منافات دی دا خبره غلطه ده مولوي صاحب محترم ګوره هر چې دغه عین دی مولوي صاحب محترم ظرف زمان او ظرف مکان تا دغه مرتبه جوړه کړه او بیا دې پکې تباین ثابت کو زه به درته پښتو وایم مولوي صاحب چې پوه به شي ګوره مثلا عربي اصطلاحات ته رټه لګولې ده او پوه شوې پې نه یې ځکه دا اعتراض وکړو اوس پښتو کې واوره او پوهه شه مولوي صاحب محترم سهار ټیم به وي ظرف زمان دا کمره به وي ظرف مکان یو انسان سحر کې په کمره کې داخل شو دا ممکن دی اوس مولوي صاحب محترم ګوره متاع دا راځي د پاره د وقت د پاره مولوي صاحب محترم ظرف زمان بشي دا متاع شو نمبر دو دا عین ظرف زمان دی تا وی دا دواړه یو ځای نشي راتللی دا جواب ځکه درته کوم چې دا مفید دی مولوي صاحب محترم په دې باندې په پښتو باندې پوهه شي ته پوه شوی نه وي بیا وګوره مولوي صاحب ماته متوجه شه بیا واوره عین دا راځي د ظرف مکان دپاره متاع راځي د ظرف زمان دپاره تا وی دا یو ځای نه جمع کېږي اعلان کې دا جمع شوی دی څنګه جمع شوی دی اوس موږ دلته ناست یو دا شپه ده دا متاع شو مولوي صاحب محترم او هر چې دا کمره شوله دا اوس عین شو ظرف زمان دا دواړه جمع شو ستا خبر خو باطل دی مولوي صاحب محترم ولې باطل دی صحیح ده مولوي صاحب بیا ته ماته یو بل سوال ته وکړو خوندور سوال جواب به درته ځکه وکړم چې مفید دی او دا خلک هم پوه شي څوک چې ویډیو ګوري هغې به هم پوه شي چې څوک په حقه دی او څوک په باطله دی تا راته دا وایي مولوي صاحب محترم چې آیا ته د موت قایل یې او که نه نو مولوي صاحب محترم جواب په پښتو کې واوره غوږونه کولاو کړه چې زه د موت قایل یم مونږ دا وایو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې حیات دنیاوي په دې نبي علیه الصلاة والسلام باندې مرګ راغلی ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې چې مرګ راغی حیات دنیاوي ختم شو مولوي صاحب محترم حیات برزخي شروع شو چې زما په دعوه کې ذکر دی بیا مولوي صاحب محترم وایي چې ستا او ستا د مشرانو کتابونه مولوي صاحب محترم اول زما د مشرانو د کتابونو وضاحت به وکړي چې آیا کومه خبره کې ما د مشرانو د کتابونو نه خلاف کړی دی دریم مولوي صاحب وایي چې تاسو د برزخي قایل نه بلکې تاسو د دنیاوي قایل یې زه به مولوي صاحب محترم دا زما سره ډېر کتابونه دی خو انشاءالله زه دا فی الحال دا نه غواړم زه دا غواړم چې مسله حل کړو کنې مولوي صاحب محترم دا زما سره ستاسو مسلک الاکابر چې ستاسو د جماعت ترجمان خضریات صاحب دی مولوي صاحب محترم او دا زما سره مولوي صاحب محترم ستاسو د شیخ طیب صاحب کتاب دی همدارنګه مولوي صاحب محترم دا نه د مولوي صاحب مسلک الاکابر یا د مولوي صاحب مولوي صاحب مولوي صاحب بیا وکشه زه دا نه غواړم چې ستاسو د مشرانو توهین وکړم دا نه غواړم چې ستاسو او د ستاسو مشرانو هغه اقوالو کې فرق بیان کړم کنې مولوي صاحب محترم دا د ما سره ندای حق د نیلوي موجود دی ما سره دغه شان ستاسو ډېر کتابونه دي چې ستاسو پکې هغه څه ویلي چې ستاسو مشرانو نه دی ویلي هغه نه پېښ زما مطلب دا د مولوي صاحب محترم بیا پښتو کې واوره چې مونږ وایو پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپل قبر مبارک کې ژوندی دی او دا حیات دنیاوي نه دی هر چې زمونږ مشرانو حیات دنیاوي ذکر کړی دی زما مشر ذکر کړی دی ته وضاحت مه کوه ما نه غواړه زه به درکوم دویم مولوي صاحب محترم دا اعتراض المحند علی المفند باندې به واردېږي هغې په عبارت ته پوه شوي نه وي ما ته ووایه زه به پوه کوم بقایه مولوي صاحب واوره مولوي صاحب ما ته متوجه شه مولوي صاحب ما درته اول ووایي چې مخکې تاسو هسې ټیم ضایع کړو اوس د سنجیدګي مظاهره وکړه چې څنګه زما ملګري ګوره ټول ښه په اطمینان ښه بې فکره ناست دي همدارنګې ته هم ځان لږ زما طرف ته داسې متوجه کړه خپل ملګرو نه لږ ځان غلي کړه ما ته متوجه شه مولوي صاحب زما مشرانو لا برزخیتون ویلې د وضاحت به درته وکړم دې نه انشاءالله تفاصیل مې راوړې
تفاسیر نه به ثبوت در کوم چې دا یوازې زموږ مشرانو تفاسیر هم ذکر کړی دی مولوي صاحب هر بیا هم درته وایم مولوي صاحب انداز و بیان اگرچہ میرا شوق نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات بسم الله الرحمن الرحیم او دا سره په داو د ادله بشو کې بیا تاسو تقدیم وي کوم وبکه یو خبره پولیس مبارک تاسو په ملګری دي کوم ویډیو کې کسان تاسو ته خبر وکړي په دنیا کې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ورغلي دا کومه اسمه دا کومه وعده شوی دا وعده بخاری کتابونو لیکلي دي حدیثو کې چې راغلي دی اسلام باندې راغلي دی وفات شوی دی جنازه شوی دی غسل شوی دی خبره کې خبره شوی زموږ علماء دیوبندي علماء اظهار الحق للمتمسكين بالحق دا چې کوم کتاب د پنځپیر امامات حضرت اهل سنت والجماعت څخه خارج کیو دې کتاب چې کوم خبره کړې ده د دې وضاحت دې کتاب کړی کوم چې لیکلي دي چې حیات دنیوي دي زموږ علماء دا تعبیر کوي دا خبره خیر کړي ټیم نن دا کې تاسو مو مونږ وکړي دا مسله لاندو ځکه خبرې نه لنکو زه د خپل مسلې د خپل عقیده وضاحت کوم په تاسو په باندې بیا کوم مبحث وبکې خیر زمونږ د عقیده چې په دنیا کې د اتفاقیات دي مونږ مانو چې نبی اسلام وفات شوی تاسو ما چې وفات شوی دویمه خبردار چې باس چې کله انسان د قبر نه راپورته کیږي دا غي نو وروسته ژوندۍ ده زمونږ رائے دا زمونږ د علماء او د حدیثونو او د تفسیرونو کې مونږ راځي چې د مرګ نه وروسته چې نبی اسلام حق کړی شو او د باس منفي القبور هغه نه مخکې دا چې کوم ژوندۍ ده مونږ په دې کې د حیات قایلو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ټول پیغمبران دا ژوند دي اوس په دې کې دا تعبیر د حیات دنیوي چې راغلی د اظهار الحق لیکل چې دې مطلب دا دی پولیس مناظر دا دی تمام دې خبرو به خیر دی خبر را لاندو پولیس کنه خبر را لاندو چې کوم کتابونو کې چې د حیات دنیوي خبره کړي هغه مطلب دا چې د دنیا والا په جسد کې هغه دنیا والا روح چې کوم دی را واپس شوی دی په دې معنی صدې کتاب دی لیکلی دی دویمه خبردار زموږ اکثر علما او حیات برزخی ورته ویلي مونږ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بلکې تمام پیغمبران عیسی علیه السلام لا حیات دي دا چې دي ژوند دي په خپل قبرونو کې او حیات برزخی په مرتبه الله به شرط شي کې هغه د دخول روح داخل دی پکې او یا یو اتصال دی د جنت نو یا د هر یو جنس چې کوم د کافرانو باره کې بیا راځي نو زمونږ دغه مسلک دغه رائے ده استاد په باندې باقي خبرې وشي وای خبر دا مسله حل کول غواړي اسان الفاظو کې تا د خپل عقیدی وضاحت وکړو چې زمونږ مطلب دا دی چې دیو ته حیات حاصل دی حیات برزخی دی جسدونو ته وس زمونږ مشرانو چې حیات دنیوي تعبیر کړی دی دا غي څه مطلب دی هغه تاسو ویل یو منټ صبر کړه ټیک شو خو دا قانون دی مولوی صاحب چې د چا په کتاب کې څه لیکلي کوم مصنف داغه نه وضاحت خي یو منټ منګ به دا خایو چې تاسو د کم حیات قایلی او بیا به اقا کس نه هغه مصنف نه به ته دا خې چې د دې حیات دنیوي نه زما دا مراد دی بیا به ستا سره منګه مسله منو بل ته وایې چې یا تعلق سره یا په یادې سره په مرتبه د لا بشرط زه خو بشرط شی وایم چې بالکل اعاده نه کیږي اوس که ته لا بشرط شی وې تعالی دا خو ستا په عقیده کې شک رالی دا څنګه چل یو منټ صبر وکړه کیفیاتو کې شک راتلی شي یو منټ دا کیفیت یو منټ صبر کړه دا فتوا بیا په څه لګي دا فتوا په څه لګي بیا حیات وس نفس حیات نه خو څوک منکر نشته دین چا ویل حیات نه حیات بالکل حیات ور یو منټ صبر کړه دا یو منټ صبر کړه دا کیفیت دی چې جسد یو مطلق حیات دی او جسد بردا کیفیت دی ته بر دې وضاحت مولوی صاحب بل دا چې موږ به دا وخایو چې تاسو به وایي چې دا اعاده د ضرورت دین نه دا په تواتر سره ثابت شوی نو بیا څنګه کیفیت تاسو کتابونو به ما ته اوس ان شاء الله خبر وکړم بیغم شه
میک راته لګاو نحمد الله به نستعين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. اوس مولوی صاحب ماته لږ متوجه شي. وړاندې مولوی صاحب اعتراض وکړو د علم اظهار وکړو یو هغه مسخه. مولوی صاحب محترم ماته وایي تا وایي چې متاع عین کې تباین دی چرته تباین دی دا خو زمان او مکان دی بس یو زمانه او مکان کې. مولوی صاحب دا زمان او مکان کې تباین دی او کنه دی ها دي کې تباین نشته دي کې هم تباین د فی نفسه حیثیت جدا دي ته په حیثیت واحده سره وي ته ته هم چې په هغه حیثیت سره دانش جمع کړي. نمبر 2 مولوی صاحب وایي دا چې کوم دی نو برزخ دا زمان د مولوی صاحب ماته وګورئ مولوی صاحب ماته متوجه شي کنه رسو مطالعه وکړي. مولوی صاحب وایي چې دا دلته چې کوم دی نو زمان مراد د شیشه دی دا زمان دی یو زمان دی یو مکان دی. مولوی صاحب خدمت متوجه شه اشرف علي تھانوی صاحب رحمت الله علیه وی برزخ نه مراد مکان دی برزخ نه مراد مکان دی تکشف دی برزخ نه مراد المکان پورا عبارت و مولوی صاحب سر خدای مولوی صاحب وی برزخ مومنین کا یہی مکان ہے چونکہ آسمان پر ہے مسمى بعلیین جیسے کہ برزخ کفار کا ارض سفلا میں مسمى بسجین کما رواه السیوطی فی شرح الصدور. استا خبر ده بیا ومنه چې برزخی ژوند د پایات برزخی سره او برزخ د پاغه علیین کې ژوند دي دلته به دې کل کو وسیده تزو ته په قبر لکه ورګه ته په قبر دنیاوی کې قایلی دا قبر دنیاوی ماته متوجه شمالي سره ماته متوجه ماته دا قبر دنیاوی مری سره داخل په دنیا معنی که خارج نه دنیا معنی که داخل په دنیا معنی دا علیین نشي کېدی بیا او که خارج نه دنیا معنی نو بیا وونه چې دا جسد انصری په دې دنیاوی قبر کې دي نو بیا خو جسد انصری د پاره حساب دار کې دا خلف ته تا فرض کړی یو اوس په کې بل سره هغه بګي دا والا ونیسه دیم نه مرګ مولوی صاحب وایي چې منګه مرګ منو. مولوی صاحب ما ته وګورئ تاسو مرګ منئ مرګ په معنا کې تحریف کوي زم چې دا مرګ ته په معنا د حبس روح سره اخلي کنه په معنا د انفکاک روح سره اخلي دا براته دا یو مشر دی وایي دا محترم صاحب دا مفتی سید عبدالشکور ترمذی صاحب دی وایي چې ابي حیات په عبارت باندې هغه په تصدیق باندې اجماع ده هغه تصدیق چې نبی علیہ السلام مرګ په وخت کې روح نه دی وته اجماع نه منکر مفتی صاحب ناست چې کم از کم گمراه دی. بل طرف ته تسکین الصدور راغا تسکین الصدور کې سرفراز خان صفدر سے وای چې موت معنا د قران هم وای احادیث هم وای مری سمات متوجه تاسو مطالعه کوئ سرفراز خان صفدر سے وای په تسکین الصدور کې وای قران هم د قرآنی اشارات او صحیح احادیث بلکہ دی وای چې موت کا معنی انفکاک الروح عن البدن ہی کرتے ہیں اور سو کرتے ہیں جمهور علماء اسلام معتزلہ وغیرہ نا معتزلہ نا خوارج نا جمهور علماء اسلام موت کا معنی انفکاک الروح عن البدن ہی کرتے ہیں ہی سے معنی دا ہی حسر دے مولوی صاحب صرف دغه معنی کوي بل نه کوي څنګه چې تسکین الاسکیا ولا رسول بیا ان شاء الله ویما او بل دا چې مولوی صاحب تما وختي او خبر کړم مولوی صاحب د حیات بردخی قید لګول دادی ګوره حاصل لګول قائل د دین دا مفتی فرید صاحب دا مفتی فرید صاحب د پیرانی پیر صاحب د پیر ګورلی شاه صاحب هم پیر صاحب دی مفتی صاحب ته پته ای دا پیر پیرانی پیر صاحب وای انبیاء علیهم السلام په قبرونو کې د یو ځل وفات کېدلو نه پس په دنیوي ژوند سره ژوند دي لکه او دنیوي ژوند تعریف څه کوي دنیوي ژوند تعریف څه کوي دی وایي یعنی تعریف دا دی د هغوی روحونه په بدنونو کې واپس داخل شوي دي څنګه دنیا کې روح دخولو دغه رنګې په قبر کې د روح دخول دی یو مې صبر وکړه چې قبر کې روح دخول دقه ته حیات دنیاوي وایي ولیکه دعوه کې حیات دنیاوي ته به دنیاوي ثابته ده بردخي پته به دې ولګي خپل دعوه لږ صبر وکړه ما ته پرېږدئ ټیم مه ضایع کوئ دویم نمبر دا چې زه ته وایم مولوي صاحب چې شیعګانو په شانتې تقیه ولې کوئ په منبرو باندې کتابونو کې مسله یو سه په مناظرې کې مسله بل سا دو رنگی چھوڑ کے ایک رنگ ہو جا یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا جو خبر ہے کہو ہاں دیم نمبر لگیو منٹ صبر کا دیم نمبر مولوی صاحب اے متکلم سے دا سوالات او بیا پونه شي کنه ته دا خبر کې ما سوي استاد پته ولګی دا اس پته نه لګی دا ډاګي بابا جی صاحب دی ډاګي بابا جی صاحب حمدالله صاحب دا بابا جی صاحب استاسو دا فرمای یعنی ان الله يعطي لارواحهم قوه الاجساد فيذهبون من الارض والسماء والجنه حيث يشاءون بیا مخوي وينصرون اولياءهم ويدمرون اعداءهم دوی دسه حیات ته لکه ورګم نسب دوی دسه حیات ته
دی وای داسې حیات ته چې تصرفات یې کولی شي ما ته وکړه مرچی دی وای داسې حیات ته چې تصرفات یې کولی شي دنیا کې ګرځي اسمانونو کې ګرځي جنت کې ګرځي حتی چې دوستانو مدد هم کوي او دشمنان یې تباه کوي هم دا صاحب دی دنیا کې هم ګرځي او دا په دې باندې دا مقام حیات دی دی وای چې څوک د دې قایل دی که نه چې دا مړې قبرونه نه وځي وایي دا د شیاګانو عقیده ده یو طرف ته باباجي صاحب دی بل طرف ته مقام حیات دواړه ستا مشران دي یو مشر دی یو څه وایي بل مشر دی بل څه انصاف یې اوس پتا دی ښه هغې نه وروسته مولوي صاحب یو خبره بیا بله ماوره ده مولوی صاحب دا خبر وکړه کنه چې موت مانا دے وہی جس طرح ہمارے وعدہ موت سے وقوع موت ثابت نہیں ہوتا تو قرآن پاک میں بھی کوئی بھی آیت مبارکہ ایسی نہیں ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقوع موت کا ذکر ہو کہ اللہ پاک نے فرمایا ہو کہ ہمارے نبی پاک فوت ہو چکے ہیں مولوی صاحب مفتی صاحب محترم وقتی سے ہوئے لگ صبر گئی مفتی صاحب محترم ہوئے چې انک میتون فی قطعی سراب نبی علیہ السلام مرګ راغلی دی مشر وایي قرآن کې هیڅ روایت نشته چې هغې کې د موت ذکر وي مفتی صاحب وایي موت ویډیو واپس کړو لږ صبر کړه بیا رستو والا که نه ټیم ضایع کوي رستو والی که نه مولوي صاحب رستو والی ښه دی وایي دا موت وعده داسې څنګه چې زموږ سره الله وعده کړی چې هر چا باندې مرګ راځي په موږ باندې مرګ راغلی دی نه دی راغلی په موږ مرګ نه دی راغلی دغه رنګه دی وایي چې نبي علیه السلام سره وعده شوی ده خو داسې الله هېڅ چېرته نه دي فرمایلي چې نبي علیه السلام وفات شوی دی مولوي صاحب وایي نسقاتي سره وفات شوی دی مشر وایي قرآن کې یو آیت هم نشته کتاب ورکړه لږ صبر کا تا مولوي صاحب وختي ووایه چې انک میتون دا دلیل ده چې نبي علیه السلام وفات شوی دی تا وفات شوی دی مولوی صاحب تا وفات شوی دی ویډیو به واپس کړو دا ویډیو دا ټایم ځای خپل نمبر کې خبرې وکړئ کنه خپل نمبر کې خبر کوئ ټایم کم تاسو ټول ضایع کوي دی وایي دا تسکین الاسکیا دی دا مناظر متکلم اسلام زبدة المحدثین خیر المتکلمین دا وایي منکرین حیات انبیاء علیہ السلام نے موت کا ابھی تک وہی معنی یاد رکھا ہوا ہے جو جاہلیت کے زمانے میں تھا اور جاہلیت میں معنی کم ہی ہوتا جو کہ موت کا آدھا معنی ہے معنی نیم معنی تھا جب بھی ان سے پوچھا جاتا ہے کہ موت کسے کہتے ہیں اگر جاہلیت معنی تو اس سے کئی ابانت الروح عن الجسد دا وی دا معنی دا جاہلت تا سرفرازان صفدر وی سے وی قرآنی اصول نہ ثابت تا دا وی دا مسئلہ دا جاہلت یو طرف تا صاحب تسکین الصدور دا وی چی جمهور علماء اسلام قرآن احادیث دا وای چې د مرګ معنی د انفکاک الروح عن البدن چې جسم د روح وځي دا صاحب وای څوک چې دا معنی کوي دا جاهلانه معنی ده انصاف بکې مولوی صاحب انصاف بکې ښه ټایم لا نه دی پوره شوی ټایم لا پاتې دا ټایم خیر اوس داسې لږ لږ نه تېرېږي دا بل طرف ته عذاب قبر و حیات الانبیاء مولوی صاحب ما ته وکړئ عذاب قبر و حیات الانبیاء دے بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جسد مبارک اور روح کے ساتھ زندہ ہے اور تصرف کرتے ہیں دے تصرفات کئی لگ صبر کا کہنا مولوی سے وسیلہ دے یار تا خبر مکو زمان پر نمبر کی خبر مکو ہاں تصرف کرتے ہیں مولوی سے وہی وسیلہ کئی مولوی سے جون دیر وسیلہ نہیں سی کمڑے نہیں سی مولوی سے دا پتہ نشتے مفتی اعظم پاکستان دے کرتے سیر کرتے ہیں مولوی سے سیر کرتے ہیں دنیا کی چکر ہے وہی کالام بازار تو راضی گرزی را گرزی بکی دا توسل نہ دے کالام بازار کی گرزی ماؤڈن تبکی سی دا مڑو حال دے دیوائی زمین میں و آسمان میں جہاں چاہے اسمانونو کی ګرځي زمکو کی ګرځي که غواړي اسلام آباد ته ځي که غواړي امریکې ته ځي دا مړی دي که ژوندي دي لکه زه به دې نه پوهه مولوي صاحب د اصل نظریه مو دا ده مولوي صاحب وایي چې زه موت منم د دې باندې دا یو څو حوالې پیش کړي ښه دا یو حواله هم پکې واره رحمت کائنات صاحب دا هغه کتاب دی چې اول کې دی په تصدیقاتو کې لیکي دی وایي چې دا کتاب چې کله ما لیکو د دې مصدق محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې هغې دا د کتاب پسندیده وکړه هغې دا وویل چې دا کتاب محبوب ترین کتاب دی په دې کې دی وایي اور صحیح مذہب یہ ہے کہ انبیاء کرام زندہ ہے حقیقی صرف دنیاوی ونه وایي چې مولوي صاحب تعویل وکړي حقیقی قید وسره ولګو ورګ تعویل پکې ونه کې دی وای چې حقیقی دنیاوی زندگی کے ساتھ دی وای ژوند حقیقی هم دی مجازی هم نه دی ژوند دنیاوی هم دی برزخی هم دی مولوی صاحب ته برزخی مشران دی دنیاوی قائل دي یا مشران باندې حکم ولګوا او یا خپل دعوی نه رجوع وکړه اوس مخکې د بیا راځم چې تنقیحات لا پاتې دي لکه ورګه اولمبنه تنقیح مولوی صاحب باندې کړی دا چې سر په وسب پزاد باندې حمل باطل مستلزم د باطل مستلزم اجتماع او نقیزین لرا جواب رانغه دیمه چې حیات دار